کتونکو الف خان شرپو یم په سټوډیو کې را سره رفاقت الله رزړوال موجود دی. یو تحقیقي صحافي چې په خبر باندې تحقیق کوي، ځان مطمئن کوي او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه خبر دنیا ته وړاندې کوي، یعنې په میډیا باندې راولي. نن هغوی له موږ بلنه ورکړې ده، خپل ځان هم ترې پیو او تاسو هم پیو. د هغې غټه وجه دا ده چې دا کوم اډیو لیک مخې ته راځي نو ډېر خلک وایي دا فیک دي، ډېر خلک وایي دا ایډیټ شوي دي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف دغه مشر هغه په خپلو خبرو کې دا وایي چې یاره صایفر حقیقت دی، صایفر حقیقت دی. نو یو خو دغه خبره وشوله، بیا پکې ایډیټ راله او بیا پکې پیک راله. نو دې کې څه حقیقت دی او د دې ته چې ځان رسو منګه یا خلک یا په یو سړی مطمئن کېږي نو څنګه مطمئن کېږي. رفاقت الله ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. یقینا ډېر مصروفیات خو د اتوار ورځ ده او موږ د موقع نه پیدا اوچته کړه چې تاسو سره څو خبرې په دې باندې وکړو. څه نظر به ساتئ رفاقت الله دا کومه د فیک او د اډیو لیک دا خبره چې مخې ته راځي؟ ډېره زیاته مننه الف خان شرپو. زه ستاسو او ستاسو د رسنۍ چې کوم کتونکي دي لیدونکي دي، زه د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم. داسې ده چې کله د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي کچ باندې حکومت و، نو د هغې حکومت چې کله د یو آئیني لار لاندې چې کوم دی آئیني لار اختیار شوه او د بې باورۍ تحریک راوړلی شو، نو دې حکومت ختم شو. بیا د هغې وروستو چې کوم دی عمران خان یو جلسه کوله او د هغې کې بیا هغه یو خط چې کوم دی هغه خلکو ته وښود چې دا هغه خط دی چې کوم امریکې زمونږ د حکومت په ضد باندې سازش کړی وه. خو داسې ده او هغې ته د سایفر نوم ورکړه. لکه ټولو سیاسي چې کوم څېړونکي دي یا شنونکي دي هغې همدغه خبره کوله چې یاره سایفر چې کوم دی هغه داسې نه وي لکه چې یو عام ساده کاغذ باندې وي یا هغه ته پبلک کې وښولی شي. هغه ځینې خاص کسانو ته راځي چې هغې کې زموږ چې کومه امبیسي ده، سفارتخانه ده، هغې ته راځي. دغه شان چې کوم دی یو صدر پاکستان ته راځي، یو وزیر اعظم ته راځي. نو هغې وایي چې دا کوډډ ورډس کې وي که نه، لکه هغه داسې الفاظ دي چې هغه بیا ته ډیکوډ کې د هغې نه پس چې کوم دی په هغه الفاظو باندې به ته ځان پوهیږه. خو بیا د هغې نه پس د دغې خبرې لا زور ورکړه چې یاره چونکې زمونږ خلاف چې کوم دی امریکې سازش کړو، ځکه د حکومت ختم شو او مخالف ګوندونه چې کوم هغې وی چې یاره لکه داسې هېڅ قسمه څه ده سازش خبره نشته چې امریکې په دې حکومت کې لاسوهنه کړې ده او دې د حکومت یې ختم کړی دی. په هغې کې بیا د نیشنل سیکورټي کمیټي چې کوم دی په هغې کې چې کوم آرمي چیف ناستو، درې واړه فوجونو سربراهان پکې ناستو، نور مشران هم پکې ناستو او هغې هم دغه خبره رد کړله او یو اعلامیه جاري کړله. نو هغه خبره خو په هغه ځای کې لکه دې دا اندازو شو چې یاره داسې هېڅ قسمه چې کوم دی مداخلت نه دی شوی او دا کوم خط چې ښودلی شوی دی نو دا جعلي خط دی. په دې که موږ خبرې وکړو نو څومره ما چې سیاسي څېړونکو خبره وکړل نو هغې هم دغه خبره کوله. ځینو پکې داسې دعوې وکړلې چې کوم صحافت سره تړلي ډېر غټ غټ نومونه دي، هغې وایي که دا خط اصلي ثابت شو نو موږ به صحافت غوندې پیشه چې کوم هغه پرېږدو. هغه خلکو هم بیا د هغې نه پس چې کوم دی بیا د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم هغې دا خبره منلې وه له زړه نه چې یاره د امریکې چې کوم دی زمونږ په ضد باندې سازش وکړه. خو چې کله لومبي اډیو یا غږیز پیغام چې کله لیک شو نو د هغې کې دا اندازو شوه چې یاره دا د امریکې سازش نو. هغې کې هغه خبرې عمران خان چې کله اعظم خان سره کولې، اعظم خان د پرنسپل سیکرټري وه، چونکې یو بیروکراټس دی نو د بیروکراټسو اکثر ذمواري دی چې دوی غیر جانبدار اوسېږي، دوی په حکومتونو اخوا کولو او په دې خوا کولو هېڅ قسمه کار نه وي قانوني تورمه. خو اعظم خان چې کوم دی هغه د داسې یو رول ادا کوي چې یاره دا د عمران خان د پاټۍ سړی دی. عمران خان سره په دغه غږیز پیغام کې خبرې کولې چې یاره دې سره به څه کوو، دې له خو موږ دا رنګ ورکولی یو چې یاره موږ دې خلکو ته ووایو چې دا امریکې مداخلت دی یا د امریکې سازش دی نو څه به کوو. هغه ورته بیا هغه ووایي چې داسې کار به وکړو چې دا کوم دا سفارتکار دی دې به موږ راوغواړو، چونکې دی خو د حکومت ته لاندې وي دغه ټایم کې، او موږ راوغواړو اب دې موږ ته د کابینې په اجلاس کې چې کوم دی هغه بیان وکړي چې یاره دا ویلي شوي دي. بیا به موږ د هغې خپله تجزیه وکړو. لکه مطلب دا دی تا ته زه یو خبره وکړم چې دروغ مو وایه، مثال خبره، نو دروغ خو تا ته زه وایم چې دا خو یونیورسل ټروت دی چې دروغ ویل چې کوم دی غلطه خبره ده. خو بیا که تا دې تجزیه کې او په خپله تجزیه کې دا خبره وکړي چې یاره رفاقت خو چونکې دا خبره ماته کړې وه چې دروغ مو وایه، خو په هغه وخت کې دا ویل پکاري چې کله په یو دوو کسانو کور جوړېږي دا تجزیه غوندې وکړله. اوس که دغه تجزیه ته کې نو د هغې مطلبونه چې کوم دی هغه بدلېږي.
خو که زه دغه له دا لار جوړوم چې یاره دروغ ویل چې کم دی ښه کار دی، خو که زه ورسره دویمه خبره نه کوم چې یاره د یو دوه کسانو پې کور جوړېږي نو دا بیا تاسو وکړل، دا تا خیانت وکړه. نو هغې د هغه دغه ورته ویل اعظم خان چې یاره زه به دې خپله تجزیه وکړم، تجزیه لکه ډاکومنټس خو به زه جوړوم، زه به هغه ډاکومنټ کوم په خپلو الفاظو کې او هغه بیا چې کوم دی خلکو ته مونږ ووایو. بیا د هغې نه پس داسې خبره وشوه چې کله دې دا خبرې کېدې نو بیا دویم اډیو چې کوم لیک شوه یا غږیز پیغام نو په هغې کې اسد عمر هم د سره خبرې کوي. اسد عمر ورته وایي چې خان صاحب دا خو سایفر دی او دوی سایفر میفر پرېږده، دا به موږ خط ووایو، زمونږ خلک په دې باندې څه پوهېږي. لکه یو خو د خپل کارکنان هم په دې ځای کې انډر اسټیمیټ کړل چې یاره زمونږ تحریک انصاف کارکنان چې کوم دی په دې خبره باندې نه پوهېږي چې یاره سایفر څه شی دی او خط څه شی دی. نو هغه ته وله چې کوم دی د خط نوم ورکړه او هغې په هغه جلسو کې چې کوم دی هغه بیا اړقو راړقو او ویل چې یاره امریکې زموږ په ضد سازش کړی. دا خو دې بیکګراونډ وه. هغه چونکې بیا د اډیو لیکس رایل هر چا چې کړي دي، بیا پکې د شهباز شریف او د مریم نواز او د هغه چې کوم د یو کمپنۍ مشر دی سرکاري سړی دی هغه هم پکې خپل منځ کې خبرې کوي، هغه هم لیک شو، لکه د حکومت خبره لیک شوې ده هم ده او دغه شان چې کوم دی د عمران خان خبرې هم لیک شوي دي. اوس دا په دې باندې چې کوم دی د سکیورټي ایجنسو کار دی چې یاره دا څوک لیک کوي، ځکه چې دا وزیر اعظم کور چې کوم دی که نه کې صرف د آی بي ډي ټي د ملټري انټلیجنس دغه د دې د سکیورټي ذمهواري چې یاره تر دې پورې چې لکه هلته کې دا ویل کېږي چې څوک ضدن نه د هغې نه موبایل هم ایسارول کېږي. نو دا د جاسوسۍ یو لوی پلان جوړ شوی دا په سکیورټي دغه باندې یو دغه دی. خو بهرحال هغه څیزونه چې کوم دی مخې ته راغلله او چې په هغې کې یو بله مهمه خبره دا وه چې عمران خان خو چونکې په هر جلسه کې دا ووایي که نه چې یاره امریکې زموږ په یا بیروني قوتونو زموږ په ضد باندې سازش کړی دی، خو هغې کې دا خبره کوي چې ګوره خیال کوئ قطعا چې ګورې د امریکې نوم تاسو وانخلئ. نو بیا خو ښکاره خبره وکړه چې یاره دا امریکې زموږ په ضد باندې سازش کړی دی. نو بیا خو ته دا م وکړه که ته په سیاسي جلسو کې د امریکې ته خلک راپارې خپل کارکن راپارې، نو بیا خو ته د شپې چې کوم ملاقاتونه پټ پټ کې د امریکې سفارتکارو سره یا پټ پټ نور ته کوم ملاقاتونه کې او هغې ته د خیرسګالۍ پیغامونه ورلېږي، نو بیا خو دا هم مه کوه که نه. نو ګوره یو طرف ته خپل منځ کې دې څه وایي چې د امریکې نوم به قطعا نه اخلي، بل طرف ته خپل کارکون چې کوم دی د خپل ووټ بینک زیاتولو دپاره د خپل کارکون راپسې دوغلاپن دی، یعنې دا به زه ووایم چې هغه اسانه پښتو کې ته هایپوکریسي وایي، منافقت چې ورته موږ په سیاسي ژبه کې وایو. دغه هایپوکریسي دا چې یو طرف ته د امریکې خلاف چې کوم دی خپل ووټ بینک زیاتې، بل طرف ته امریکې ته د خیرسګالۍ پیغامونه لیږي، بل طرف ته د امریکې خلکو سره پټ پټ ملاقاتونه کوي، بل طرف ته ستا صوبایي حکومت چې کوم دی شپږ دېرش ګاډي چې کوم دی د امریکې د حکومت نه قبلې یو ایس ایډ نه، نو بیا خو ته مکمل د امریکې مخالفت شروع که نه کارکن ولې ته بېلارې کې. نو دا د عمران خان چې کوم اډیو لیکس دي نن پکې دا د پنځمه اډیو چې کوم راغله چې هغه د راجا بشارت یو د یو ځانه چې کوم پرسنل گفتگو کې په هغې موږ خبرې نه کوو چونکې هغه د هغه ذاتي مسله ده، خو وار د مخکې چې کوم دی د عمران خان هغه څیزونه لیک کېږي کوم چې د هغه په لکه په مخامخ باندې ته یو څه او بیهایند د سین چې کوم ته لوبه کوې نو هغه بل څه دي. نو بیا خو زه وایم چې یاره پکار ده چې خپل کارکن په دغه کې دوکه کې ونه ساتلی شي، هغې ته واضح خبرې وشي چې یاره موږ به د امریکې نوم نه اخلو، بس حکومت چې کوم لر شوی دی بس هغه لر شوی دی په آئیني طریقه باندې دی یا هر څه نوم که ولته ورکوې بس لر شوی دی، خو موږ به لکه را روان وختونو کې چې کوم دی الیکشن به څنګه ګټو. نو د الیکشن د ګټولو دپاره هغه دا یو حربه استعمال کړی ده او هغه داسې عجیبه غونته کې صورتحال د الف خان چې کله د کومه بیانیه جوړه کړې نو ډېره زیاته پاپولر شوې ده، د بیانیې جوړولو سم ماهر دی، خو هغه لږ ساعت پس چې کوم دی د هغې نه هوا اوتې ده، هغه یا داسې سایفر دغه چې کوم دی اډیو لیک یا یوټرن واخلي په هغې باندې، نو هغه څیزونه چې کوم دی دغه شي، نو دغه د هغه سایفر چې کوم دی حقیقت ووه. کتونکو یقینا رفاقت الله په ډېرې تفصیلي خبره ترې وکړې او دا کومه بیانیه چې د جوړه کړې وه چې په پنجاب کې سیټونه وګټل دغه ټایم کې د اډیو نه وه لیک شوی بلکې د خپلې خولې د هغه بیان دی چې قوم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیل کیلنا ہے او د امریکي نوم به نه اخلي د چا په خولې باندې امران شي. نو ډېرې عجیبه عجیبه خبرې پکې مخې ته رالې. بیا رفاقت الله د ګرانۍ د لهر چې کوم دی را دغه شوی دی ډېر خلک ماته وایي یاره په ګرانۍ باندې چپ نو ګرانۍ چې کومه ده زمونږ د ملا تیر مات کړی دی، د خلکو اوسانې خطا کړی دی، څوک په 2.5 زره باندې بورې څنګه واخلي، خو جرړی چې کومه ده نو همدا خلک دي چې دوی درنې وکړلې، دوی په دې سیلاب کې چې کوم دی نو دوی باقاعده لګیا دي جلسې جلوسونه کوي ناچ ګانې کوي او دلته کې سیلاب ځپلي چې کوم دی خو په سند کې دی، خو په بلوچستان کې دی، خو په پښتونخوا کې دی، په مسلو کې دي، دلته کې هم راغی یو جلسه وکړله د یوې ټکې اعلان یې ونه کړی دی
دغه د پارونه د دې صوبایي حکومت چې کوم دی نو یو ټکي اعلان کړی دی. نو جرړه دغه د خو دلته کې دا ډېر خلک دا ماته ساره سي ټلیفون کوي چې موږ د پنجاب نه بورې دوه راواخلو نو موږ چې کوم دی نو اکسایز په هغې باندې پرچه کي نو دا په غلطه لار باندې وړل دي. خو لکه د دې حل څه دی چې د یو ریټ دی دلته بل ریټ دی. الف خان ته لومبه د ګرانې خبره په دغه پوینټ زه دوه خبرې کوم. کله چې په کال 2013 کې د نواز شریف حکومت ختمېده نو په هغه وخت کې زمونږ جی ډي پي ګروث چې کوم و که نه هغه 5.9 و. جی ډي پي ګروث هغې وایي ستا ملک څومره پروډکشن کېږي، څومره څیزونه پیدا کېږي او بیا څومره ایکسپورټ کېږي، ستا ملک ته څومره زر مبادله راځي. هغه وخت جی ډي پي ګروث چې کوم ستا و هغه 5.9 و. د عمران خان په حکومت کې هغه راغی ماینس ته راغی. لکه ستا د ملک ایکسپورټ چې کوم دومره کم شو چې لکه هیڅ هم پکې بیا نه جوړ. د هغې وجه بنیادي دا وه چې په کاروباري خلکو باندې دومره غټ غټ ټیکسونه ولګېدل. لکه تا له زه مثال درکړم څومره انویسټرز وو که نه نو هغه یا بنګلادیش ته لاړل یا ایران ته لاړل یا هندوستان ته لاړل. لکه هغې خپله سرمایه د دې ګرانۍ د وجې نه د ټیکسونو د وجې نه وخوړه. او بل دا خبره چې لکه د دې هغې دا خبره کوله انویسټر چې د پاکستان د حکومت د سهار او د ماښام پته نه لګي د پالیسۍ باندې. سهار به یو اعلاني ماښام به بل اعلاني. نو په دې صورتحالو کې چې کوم دی زمونږ په ملک کې بیا کاروبار نشي کېدی چې کله غیر یقیني صورتحال وي. نو ستا د ملک نه چې کله پیسه وځي انویسټمنټ نه کېږي، د پیسې ریل پیل نه کېږي او سرمایهدار چې کوم دی خپله پیسه راکاږي او بل ملک ته یوسي نو ظاهره خبره ستا په پیسه باندې دباو راغی، ستا په حکومت او ستا په ټول اقتصاد باندې چې کوم دی دباو راشي دې سره نو ستا په ملک کې اټومیټک ګراني زیاتې شي. لکه عمران خان چې کله حکومت پرېښود نو 190 روپیه ډالر و دغه وخت کې ریټ. بیا عمران خان ځینې معاهدې داسې کوم چې نړیوال د پنګو بینک دی IMF چې ورته موږ وایو نو هغې کې داسې معاهدې کړې وې چې لکه هغه د ګرانۍ سره مکمل ډایرکټ تړلې وې. دا معاهدې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وې. بیا دغه معاهدې سر ته رسول وو خو عمران خان د خپل سیاسي مقاصدو دپاره پټرول چې کوم دی هغه په 150 روپۍ لیټر باندې وساتله. یعنې که دی نه وساتلی نو دا څومره چې دا 240 او 245 او 250 کې ملاوېدله په دې ریټ راتلله. خو هغه ته پته ولګېده په دې اخرو وختونو کې او دا پرون شیخ رشید هم دا خبره کړې ده چې موږ ته هغه وخت کې اندازه شوې وه کله چې موږ سره چې کوم اتحادي ګوندونو MQM یې یاد کړه، GDA یې یاده کړله، دا شان د چودریانو چې کوم دا ګروپ دی دی یاد کړه چې موږ ته پته ولګېده چې یاره دا خلک چې کوم دي موږ نه تېښتې والا دي. نو هغې ته دا پته ولګېده چې یاره حکومت چې کوم دی په تلو باندې دی نو راشه دا پټرول دا ریټ چې کوم دی دا په ځای وساته نو که سبا زموږ حکومت ختمیږي نو موږ به یو خلکو دا دغه ورکوو چې دا به زموږ نو دا خو د ګرانۍ خبره ده. دویمه خبره ته وکړه د پنجاب نه د اوړو د راوړلو وه. نو ګوره الف خانه هره صوبه چې کوم دی د 18 آییني ترمیم وروسته چې کوم دی هغه واکمنه شوې ده په ځینو څیزونو کې چې کوم زمونږ صوبایي اختیارات دي په هغې باندې موږ ته اختیار دی چې لومبې په خپلو وسایلو باندې چې کوم دی د یوې صوبې حق دی د هغې نه پس بیا بلې صوبې ته ځي. پنجاب کې 80% چې کوم دی زمونږ د غنمو انحصار د پنجاب نه زمونږ د صوبې دی. ځکه دا چې ووایه چې زمونږ ټول کلیزه اوړه چې کوم دی دا چې کوم د اوړو د فلور میل اسوسییشن د هغې د وینا تر مخه 48 لکه ټنه چې کوم دی دا زمونږ کلیزه کنزمپشن دی د اوړو وه. دا یا داسې ووایه چې لکه زمونږ 7000 ټنه چې کوم دی د روزانه په حساب باندې د خیبر پښتونخوا د اوړو ضرورت دی. په دې 7000 ټنه کې 3800 ټنه چې کوم دی هغه زمونږ پیدا کوو او دا باقي چې کوم دی دا موږ د پنجاب صوبې نه راغواړو. لکه د نیمې نه زیات موږ چې کوم دی هغه د پنجاب صوبې نه راغواړو. اوس که پنجاب والا دا ګڼي چې یاره زمونږ په صوبه کې د اوړو قات دی یا سیلاب راغلی دی یا نور څیزونه راغلي او موږ خپل ضرورت دی نو هغې سره واک دی هغې سره اختیار دی 18 آییني ترمیم وروستو. اوس که یو سړی راوړي نو په غلا غلطۍ به یې راوړي په بله لار به یې راوړي او بله لار به یې راوړي. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې واکمن دی. دا شان په پنجاب صوبه کې موږ وګورئ نو آلینال حکومت چې کوم دی صرف په نوم باندې د چودري وزیر اعلی دی پکې حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی. پکار دی چې دا حکومت لاړ شي او خپل حکومت سره هلته خبره وکړي چې صاحبه ستا چې کوم دی 50% انحصار چې کوم دی موږ ستا په اوړو باندې کوو ته موږ له اوړو ولې نه رالېږې هلته کې چې موږ دی په 1200 بورې اخلي دلته کې په 200 بورې اخلي. که چېرې بیا دا نه وي نو بیا دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی په رد عمل کې دا پلی اختیار کی چې وروره بجلي زه پیدا کوم سویګي زه پیدا کوم اوبه زه پیدا کوم او پنجاب ته ډایرکټ ځي او واپس د هغه اړخ چې کوم دی په ما باندې په 1820 روپۍ یونټ راخرڅېږي. نو په کار خو دا د 18 آییني ترمیم اختیار چې کوم دی هغه موږ په لاس کې مضبوط وساتو که نه چې موږ د بجلي په دې بنده کړو بیا خپل استعمال وکړو. په موږ باندې لوډ شیډنګ دی په موږ باندې د ګیس لوډ شیډنګ دلته کې CNG سټیشن چې کوم دی بند دي د شپې چې کوم دی په کور کې زموږ ګیس نه وي
او پنجاب کې چې کوم دی زمونږ سپلای شروع ده نو ولې شروع ده دا خو زمونږ د حکومت غلطي ده کنه لکه څنګه چې د پنجاب حکومت خپل اوړه چې کم دي ټینګ ساتلی دي نو په کار چې موږ خپل ګیس او بجلی ټینګ وساتو کنه نو زمونږ په 1 روپۍ 15 پیسې باندې کوم یونټ تیاریږي نو هغه موږ باندې په 100 روپۍ را خرڅول کیږي منګه زیاته بجلی چې کم دی په ټول پاکستان کې پیدا کو او منګه نور صوبو ته لیګو نو دا خو چې بیا هم کدی ته انالیسس کې تجزیه کې نو اخره کې خبره چې کم دی هغه حکومت لراځي حکومت ته چا دی هغه پاکستان تحریک انصاف حکومت دی په پنجاب کې هم د پنجاب کې چې کم دی هغه واکمن دی هغه د عوام وی چې عوام دې موږ خوشاله جوړ به عوام ته سیز رسو نو هغه چې کم دی التکی د غسیس کنټرول کړی دی صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا او رفاقت الله رضوال یقینا ډېرې مهمې ګټورې جوړې او معلوماتي خبرې را سره شریکې کړې نور سوالونه هم دي په بل ټاپک هم سره خبرې کولی شو پروګرام اوږدېږي انشاءالله خو جندو بل پروګرام له به بیا وخت اخلم او بیا به ورسره په یو بل موضوع ځان پیو په بله موضوع به ورسره خبرې اترې کوو خو دا ضرور وایو چې زموږ صوبه کې دی وخت کې ولس چې کوم دی د زوال سره مخ دي پراډ ورسره روان دی دوکه ورسره روانه ده ډرامه بازي ورسره روانه ده او دا دلته کې چې کوم دي دوی نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي نه د پنجاب حکومت سره دوی اړیکې ټینګې ساتلی شي خو دوی د مرکز سره روان دي او د خپل حکومت سره روان دي زور چې کوم دی عام ولس له راځي او نن خزانه چې کومه ده د ټکې درک پکې نه لګي مکمل خالي ده د استادانو سره چې کوم تشدد شو کوم حالات روان دي دغه یو بېله موضوع ده انشاءالله په دې به مو سره خبرې اترې کوو په خپلو دعاګانو کې